دا د کوز د تحصیل دینزي اوسکه په خور کال 2014 کې جوړ شوی او بخور سیول چینل هغه باندې د کمینه چې با د سپرونو سیمه پټو ته د بخور وبتلې او پټو وبکول سره جرند هم چلولې دي خو د بدقسمتۍ نه 13 کال دا بند سیلابي اوبو وړه ولس د ستړي سره مخ کړه پریادي دي د ورسک چنوډه په مقام باندې کم د خړو بچوي هغه سپرون ته د ولی په شکل راتلی 2016-17 کې مرحوم بغویدار خان ایم پی پیسې منظور کړې او سیول چینل یې سپرون طرف ته راوستو د هغې نه به اوبه راتلي په هر قسم فصل به هغې ته کېدو تیزې اوبه رالي او د کم سیول چینل یې دا ټوټ شکار شو او اوبو هغه سطحه کمه شوه اوس هغه اوبه دوباره بحال شوي دي موږ په حیثیت د سپرونو پلای تنظیم مطالبه کوو چې ایم پی صاحب او محکمه ایریګیشن دي په دې باندې ایکشن والي او دې دپاره دوره زر وکړي او د دې لپاره د فنډ ریلیز کړي چې دې بندوبست وکړی شي د سپرونو کلي د سیول چینل نه د کلي او خواوشا په سونو جریبه ځمکه اوبه کېده چې اوس پکې اکثر شړې یا د اوبو نه میلاوېدو په وجه کمزوري فصلونه ولاړ دي د باکنډۍ د سوګو پورې بای به دې باندې به دا پټي دغه کېده دا به خلکو په اجاره ورکوله په دې کې به ټماټر پیاز شولې هر څه کېده اوس هغه وله ختمه شوي ده څوک یې تپوس نه کوي هغه پټي مکمل شړ شوي دي خلکو پکې کورونه شروع کړه پیدا نه ورکوي نو موږ د ایریګیشن نه د ایم پی ای نه دا مطالبه کوو چې موږ ته دا وله واپس بحال کړي کلی چې کومه وله ده دې نه چې کوم دی د موږ د روزګار ختم شوی دی اوس په ورځ کې چې کوم دی موږ به ټماټر کول پیاز هم کول نور چې کوم دي چې شولې به روګان پیاز اوس په ورځ کېده ټماټر به زیاتر کېده موږ منو کړه د بل ځای نه کسان راغلي چې زموږ کې به کورې ټماټر باندې دې دراز چې کوم دی روزګار ختم شوی دی د محکمه ایریګیشن چیف انجینیر تعلق د دینزي سره دی باید چې مقامی ایم پی او چیف انجینیر د دې سیول چینل د بحالۍ لپاره په هنګامي بنیادونو خپل کردار ادا کړي او ولس ته پیدا ورکړي محمد اسرار خیبر نیوز چکدره کوزدر